عالم او د اهل القرآن مقصد سره چې بنده به الله پاک ته متوجه کوي، بنده به الله پاک نه متنفر کوي نه، بنده به الله پاک ته راړي، بنده به د الله پاک نه اړي نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد سو او د صحابه ته په دین باندې ولې تګسانو د هغوی زړونه رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرت ته متوجه کړیو، د دنیا نه اړولیو. دنیا ګټه ما د تو بیان وکړو، د دنیا ګټه دا منع نه ده. دنیا چې څومره ګټي نو تا ته اجازت دی، حلاله دنیا چې ډیر او ګټي نو تا ته ډیر اجازت شریعت درکړی دی. ته به ډیر ښه کارونه وکړې، ته به ډیرې مدرسې جوړې کړې، ته به ډیر جوماتونه جوړ کړې، ته به ډیر خلکو سره اخلاص وکړې، ته به د خدای کور له ډیر لاړ شي چې حلاله دنیا تا سره ډیری. خو مقصد اصلي څه دی؟ دنیا به د دې قرآن تابع کو، په هره معامله کې به د قرآن شریفو رهنمایي حاصلو.